انشاءالله دا کم کارونه چې روان دي د خیره سره دا به 10 روزه صفایي مهم دی زمونږ څه کارونه مونږ وکړه زمونږ د سپروایزر صاحب تاسو ته وویله په میا کلي کې مونږ کارونه وکړه رحیم آباد کې ګوسن کې کارونه وکړه اوس راغلي مونډه ته نو کوم ځای کې چې غټ غټ ډیرانونه دي انشاءالله هغه به مونږ صفا کوو د خیره سره او عوامو نه دا زمونږ د پیلکوما چې زمونږ څخه په دې 10 روزه صفایي مهم کې خبر پور تعاون وکړي او انشاءالله کلین اینډ ګرین پاکستان شي. مونږ زه خو په خپله د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ سره چې مونډه سپروایزر یم او څرنګه چې موږ ته د لوکل ګورنمنټ چیف سیکرټري هدایاتو مطابق او د جناب سعادت حسین ډپټي کمشنر د هدایاتو مطابق 10 روزه صفایي مهم شروع دی نو په هغې مطابق موږ په مختلفو کونسلو کې لکه په میا کلي کې صفایي مهم کړی دی رحیم آباد کې موږ صفایي دغه کړي دي نن موږ مونډه کې لګیا یو نو دغه د حکومت هدایاتو مطابق دا موږ صفایي مهم سټارټ دی انشاءالله چې څومره د هغې زموږ څومره دغه کېږي صفایي د حوالې سره موږ خپل کوشش کوو او لګیا یو صفایي کوو خو د عوامو ته زما صرف یو دا پیغام ورکول غواړم چې لکه خپل کور صفایي دپاره څنګه کور خلک صفا ساتل دغسې پکار ده چې د عوامو د ګڼ ځای دام دې صفا وساتي باقي کچره مچه ډیران ته دې رسوي یو سپیسیفیک ځای موږ ورته مختلف ډمپینګ سایټ ویلي دي چې هغه ځای ته کچره رسي هغه ځای ته زمونږ بیا ګاډي رسېدی شي نو د هغې صفایي مونږ کړې ده او کوو به یې انشاءالله دا زمونږ کار دی او عوام ته بس دغه وایم چې هغه خپله کچره صحیح ځای ته ورسوي. بس ماشاءالله ډېر ښایسته کار یې روان کړی دی نن څه ورځې زمونږ د کلي د مشران مونږ راټول شوي وو په دې کې مونږ یو هفته دوه مخکې مونږ د ټیمو صاحب سره میټینګ کړی او الله دې خوشحاله کړي الله دې نه خفه کوي مخکې هم ډېر ټیموګان راغلي دي مونږ دا مطالبې کړې وې خو چا نه وې منظور کړې د ده به مونږ ډېره غټه شکریا ادا کړو چې زمونږ خبره دغه ډیلیټ نه کړه او زمونږ هغه مطالبې یې منظور کړې ډېرې غټې ګندګریانې په دې کلي کې جوړې شوې وې او د ټیمو صاحب ډېره غټه شکریا ادا کوو نو په دې کې زمونږ سره د میا کلي ملګري هم راسره وو هغو پکې ډېره خبره وکړه چې یاره مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی نو اول دې زمونږ دا کار وکړي نو دا 3-4 ورځې د میا کلي کار وکړو نو هغې زما په خیال څه ختم کړو اوس مونډه کې شروع کړله موږ د ډېره غټه شکریا ادا کوو بل په دې بازار کې که تاسو ځای په ځای وینئ خلک دا کچرې مچرې هرته د دې مطابق ورته موږ د ټیمو صاحب څخه خبره وکړه نو ټیمو صاحب راته وویلو چې انشاءالله دې له به زه د ټیکټر د ټرالو په شان برمیلان جوړوم دا په دې بازار کې ځای په ځای باندې ولاړي بیا به زموږ ټیکټر راځي او هغه به هغه کچره چې کم دی چوتۍ او د دې کچرې چې کم ځای دی هغې ته منتقل کوي ما د څومره چې د مونډه او د میا کلي څومره عوام دي که دا خاص کر بازار والا دي او که دا کورونو والا دي ستاسو په دې سکرین په دې وساطت سره ورته زه دا اډر کوم چې بایي مهرباني وکړئ که تاسو دا کور دا خلک هم چې کم دی زنانه ماشوم لږ ورته د کچرې ورکوئ نو ورته وایي داسې چې کم ځای هغه ځای ته ورته نو دوی دا کچرې ورته راوارته چا څوک یې په لار کې ګزاري نو ګوره څه مسلې زموږ په خپل هم دي چې موږ په خپله صحیح شو انشاءالله حکومت هم صحیح دی او د حکومت ادارې هم برابر دي موږ دا انشاءالله چې موږ د خپلې غلطیانې وباسو نو زموږ صفایي ماشاءالله ډېره ښه روانه ده او موږ د ټیمو صاحب بیا هم بار بار شکریا ادا کوو چې باید ډېر ښایسته کار یې وکړو او ډېرې مزهدارې صفایانې روانې دي او که په دې باندې دوی انشاءالله بار بار دغه شان دغه کوي نو انشاءالله د بیماریانې به خدای ختمي ډېره مهرباني کور دی دلته دا ډېران ډېر زیات جمع شوي او دا ټیمې صاحب موږ ډېره شکریا ادا کوو دی راغی او دلته دا صفایانې شروع کړي دي ټول کلي کې ګرځي او دا کلی ټول را صفا کړو موږ د دې او د دې د عملې ډېره شکریا ادا کوو او سره ستاسو چې تاسو دونه راغلئ او زموږ د دې کلي دا صفایي او دا دغه تاسو خلکو ته وروښودو او دا صفا کړئ ډېره شکریا مهرباني زیاده